उसी तरह हम हमारी पाकिस्तानी कौम निकलेगी और हमारे अपने शोधा का दिन हर 25 मई को हर साल को मनाया जाएगा। हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, हम अपनी पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं, हम शहीद पाकिस्तान के साथ हैं। د ملک او خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان پیښور کې هم د یوم تکریم شهدا په مناسبت سره د مختلفو لاریونونو او د ستورو تابع شوی وه. د پیښور ښار نورو برخو په شان د نامتو سماجي شخصیت صدارتي ایوارډ یافته الحاج ملک طارق امان په مشرۍ کې هم د یو لاریون تابع شوی وه. لاریون کې ګډون کوونکو د یوم تکریم شهدا په حواله خبرې وکړې او ویل چې د نړۍ په تاریخ کې یوم تکریم شهدا یوه ډیره اهمه ورځ ده او بیا په خاصه توګه 9 مۍ خو د تاریخ د پاڼو هغه مهمه ورځ ګڼلی شي کومه چې د هغه دردېدلي تاریخ یاد تازه کوي چې ټوله نړۍ کې د دې ورځې او په پوځي تنصیباتو او نورو مهمو ځایونو د حملو او د کامي اتلانو او شهیدانو د سپکاوي غندنه شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. په 9 مۍ باندې چې کوم واقعیت شوي دي او شرپسندو د صدر کړي دي موږ هغې انتهایی مذمت کوو او موږ په افسوس زده یو په هغې باندې. څونه پاکستاني عوام چې دی په هغې باندې افسوس زده دی او زمونږ هیرو چې دی او زمونږ د پاکستان هیرو او بیا خاص کر زما د خیبر پښتونخوا هیرو چې زما د صوابۍ اوسېدونکی کرنل شیرخان صاحب الله بخلې د هغې کومه بې حرمتي شوې ده نو موږ د هغې مذمت کوو. موږ مطالبه دا کوو چې یاره خیبر پښتونخوا کې هم څنګه چې پنجاب کې فوجي عدالتونه قایم شو دقه شانتې دی عدالتونه خیبر پښتونخوا کې هم فوجي عدالتونه قایم شي او دوی ته د سخت نه سخت سزا ورکړلی شي. په دې موقع د ملک د سلامتۍ او د شهداو د درجاتو بلندۍ لپاره خصوصي دعاګانې هم وکړې شوې. د یوم تکریم شهدا په حواله لاریون کې ګډون کوونکو نامتو عالمانو او د ژوند نور مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو وویل چې د پاک فوج قربانۍ د دې ملک سلامتیا لپاره په زرینو الفاظو لیکلی کیږي نو ځکه باید د ملک سلامتیا او د پاک فوج د قربانو په رڼا کې باید خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی شي. کاشف عارف، خیبر پوینټ، پیښور.